فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. حضرت عمر بن دینار رحمه الله یو حکایت را نقل کوي چې په مدینه منوره کې یو سړی اوسېده، د ده یو خور وله، هغه د مدینې په اطرافو کې اوسېدله. د ده خور ناجوړه سوله، دی روزانه د هغه د ناجوړۍ د پوښتنې دپاره راکلی، پوښتنه به یې پر کوله. یو وخت کې د ده خور مړه سوله، دغه ورور د دې کفن او قبر تیار کړي او قبر ته یې ویوله. کله دغه پټه کله د هغه څخه بعد یې ورور واپس کور ته راغلی. ده ته ور په یاد سوله چې د ده یوه تیلۍ چې په هغه کې پیسې ولې د هغه وخت هغه په قبر کې ایرې سوي ولې. برته واپس راغلی او ورسره یو دوست ورسره ولو، قبر ته راغلی. کوم وخت یې قبر وشانی، هغه تیلۍ یې راخیستله او چې ورته ویې کتله په قبر کې اور بل دی. دی ژر ژر قبر یې بند کړي، په منډه سره کور طرف ته راغلی و مور ته دغه حکایت وړاندې کوي چې دغه زما خور په اومه دنیا کې کوم عمل کوي چې نن یې په قبر باندې سرې لمبې ګرځي. مور ورته فرمایي چې په اومه دنیا کې خو دې ډېر ښه عمل کوي، لیکن یو دا خراب عادت یې درلودی، د همسایګانو او داسې کم قریبان به زندې اوسېدله، د هغې پر دروازو به ورکړله، د هغو پر دروازو به یې غوږ نیولی و او د هغو خبرې به یې اورېدلې او بیا به په خلکو کې شعرولې. قدرمنو مسلمانانو، غیبت څومره سخته ګناه ده. نن سبا معاشره کې زموږ تی مجلسونه هغه نن په غیبت باندې ښایسته دي. غیبت ګسه د مجلس زینت ګرځېدلی دی. په هر مجلس کې، په هر دکان کې، په هر ځای کې هغه د غیبت څخه خالی نه دی. نو حق تعالی شانه دی موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي چې په خپله هم غیبت ونه کړو او بل خپل مسلمان ورور هم د دې څخه رابند. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.